أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. سورة طه 131 نمبر آیات ہے. دې 131 نمبر آیات نه واخله د 135 یعنی د اخره پورې سورۃ د اخره پورې. په دې کې غټ مضمونونه چې کوم دي هغه درې مضمونونه دي. یو دا چې ترغیب په ذکر کېږي اعمال صالحه او چې د انسان د ژوندۍ د کامیاب جوړولو لپاره بنیادی شی نیک اعمال دي. دویم ذکر کېږي تزهید من الدنیا چې دنیا سره دومره مینه مه کوئ چې تاسو نه پکې نیک اعمال دین او اسلام وبیللی شي. او دریم ذکر کېږي حکمت در علیګلو د پیغمبرانو چې پیغمبرانو څه دپاره راځي د هغې حکمت په ذکر شي. در 135 یعنی د صورت د اخره پورې د سبقونو خلاصه د دې زګین نه. نو په دې 31 نمبر کې الله تعالی وایي ولا تمدن تموږ د عینیک نظر خپل الی ما هغه څه ته متعنا به چې موږ پیدا ورکړل خلکو ته په هغې سره ازواجا منهم چې هغه ډېر قسمونه دي د دې مالونو منهم د دې خلکو لپاره. یعنې موږ په دې دنیا کې ډېرو خلکو ته قسمه قسم مالونه ورکړي دي. هغه سم ورکړي دي چې خلک د فایدې حاصلوي سهولیات پې حاصلوي. نو هغه د ژوند مالونه دي د ژوند وسایل دي سهولیات دي هغې ته نظر مو اوږدوه. زهرة الحیات الدنیا دا خایست د ژوند د دنیا دی. صرف دنیا سره تعلق دی اخوی فایده نشته. او دنیا چې کوم دا فانی د انساني ژوند د فانی ژوند دی دا عارضي څیزونه دي. او په دنیا کې چې کوم راغلي د دې دپاره راغلي دي لنفتنهم چې موږ امتحان وکړو په دې خلکو باندې پیه په دغه مال کې دننه ازمایش کې واچو. دا نو دې ته ویل کېږي تزهید من الدنیا چې دنیا سره مینه مه کوئ. د دې حاصل دا دی چې په دنیا کې مال دولت هغه څیز دی چې د انسان ژوند د سهولیاتو سره مخامخ کوي. بیا اسلامي او انساني تاریخ چې کله وګورئ نو اکثري کافران او د اسلام دشمنان په غټو غټو مالونو سهولیاتو کې د هغې په مقابل کې چې کوم مسلمانان یا غریبانان او کمزوري معلومیږي همیشه دپاره ټول تاریخ دغه شان روان دی. نو بیا سوال دا دی چې که دا مال ښه څیز وي که دا مال ښه څیز وي نو د نیکانو خلکو ته ولې نه میلاویږي. او دغه شان که دا کافران په ناحقه باندې په د دوی د عقیده او د هر څه باطلي په دومره سهولیاتو کې څنګه دي دا سوالات دي. دا هغه سوالات دي چې عمر فاروق رضی الله عنه دغې هستۍ ته هم راپېښ شو. هغه وخت چې کله د نبي علیه السلام خواته راغی نبي علیه السلام په یو انډیري باندې اوده و چې د لختو د کجورو د پاڼو د لختو نه جوړه وه. او د نبي علیه السلام په دې مخ کې داسې لارې او خپونه کړي وو او نبي علیه السلام په هغې باندې اوده و. نبي علیه السلام یې چې کله ولید نو په ژړا شو. نبي علیه السلام رایق شو تپوس یې ته وکړو وایي خفګان په دې راځي چې ته دواړو جهانونو سردار یې په انسانانو کې بهترین انسان هم ته یې او ته په دې څیز باندې اوده یې. او روم او د فارس او د کسرا بادشاهان په قالینونو کې به شاهي محلونو کې هغه څه قسم ژوند تېروي. نو خفګان په دې راغی چې په کار داسې زونه تاسو سره وې ته ډېر مستحقي. نبي علیه السلام ورته وویل چې ای د خطاب زویه آیا ته په دې خبره کې اوس هم شک لري؟ اصل خبره ویل دا ده چې هغوی ته الله تعالی دغه څیزونه ورکړي دي دنیاوي ښایست دی همدغه دنیا ده بس د هغوی دپاره آخرت نشته. کافران دي موږ خپله حصه چې کوم د آخرت ته پاتې کوو او غواړو چې دنیا همداسې تېره کړو خو آخرت زموږ چې کوم ابقا او خیرون دی غوره دی او باقي پاتې کېدلو والا دی هغه زموږ نصیب شي. او دغه مالونه چې کوم دي نو موږ فتنه کې بخته کولی شي. نبي علیه السلام بیا وفرمایل چې په وروستني دور کې به فتوحات به کولاویږي ډېر فتوحات به کېږي دغه حدیث کې او مال دولت او د دنیا ژوند به خلکو باندې ډېر زیات رابرسېره کېږي کولاویږي به. او زما سره ډېر زیات تشویش دی دغه خوشحالۍ خبره ویل نه ده دا ویل تشویش دی زما سره چې دغه مالونو په وجه به دا خلک ګمراه شي بېلارې به شي باغیان به شي او د الله تعالی دین د الله تعالی د رضا لارې به پرېږدي او په دنیاوي څیزونو کې بخته شي. نو دغه
حدیث مبارک معلومیږي دا چې مال یو لوی ازمایښت دی، یو لوی امتحان دی. کم خرابې کامیابیږي او زیات خرابې خرابیږي. نو بدین باندې عمل کول په لاره کې الله تعالی هدایت بیانوي. اگر چې د دې اولنې مخاطب خو نبی عليه السلام د تعلیم امت ته ځکه نبی عليه السلام کې خدا کمزوري نه وي. امت لپاره تعلیم د ذکر تاسو بدین باندې عمل کوي او خپل دین صحیح معنی باندې تاسو وپېژنئ. بیا خلکو ته مګورئ چې کوم خلک چې کوم ډېر قسم مالونه لري او ډېر په خسته سہولیت او راحاتو کې پراته دي، تاسو هغه باندې بحث او مشورې مکوئ چې دا مالونه به څنګه ټلي او دا موږ ته څنګه حاصل شي او دا به څنګه حاصل شي. نو دغه باندې تاسو دغه باسور ته پریوځي او دغه باسور کې ورګټ شي، خپل دین د بمزه تور شي او بیا په دغه مینه کې د مال په محبت کې به تاسو ډوب شي. خپل دین او شریعت باندې عمل کول بس تاسو نه ير شي. نو هغه مال یا لاس تراشي یا برانه شي، دین خو به یقیني وبېلې. نو الله تعالی هدایت بیانوي چې ولا تمدن تموک د عینیک خپل سترګې یا خپل نظر الی ما متعنا به، هغه څه ته موږ د فائدو حاصلولو لپاره ورکړي هغه لره خلکو ته ازواج جګړې قسمونه دي منهم د خلکو لپاره. زهرت الحیات الدنیا دا سامان د ژوند د دنیا دی، زهرتن د خایس د ژوند د دنیا دی. لنفتنهم چې موږ امتحان وکړو د خلکو په دغه مال کې. ورزق ربک او رزق درفستا خیر ډیر غوړه دی او ابقا پاتې کېدل باقی پاتې کېدل غوړه دی. یعنی جنتی خوراکونو تاسو د پاره غوړه دي، تاسو د پاره باغ نصیب کېږي د اسلام باندې د شریعت باندې عمل کول په واجب باندې او هغه باقی دی ته کې نه مرشته او د مالونو ضایع کېدل به دغه سہولتونو ظاهر کېدل نشته. نو لہذا که دنیا څومره مخشي د آخرت مقابله کې څه شی نه دی. وامر اهلک بالصلاه او حکم کا خپل اهل ته بالصلاه د بنځو. اهل هغه چاته ویل کېږي چې کوم د نگرانی لاندې هغه کې زنانه زام بچی نسی دا ټول پکې شامل دي چې کوم د هدایت او د امر لاندې به کور کې. نو دې ته حکم کا د مز کولو. واستبر علیها او په خپل هم کلک وسېګه بده باندې، یعنی په خپل هم مز پابند وسېګه. نو دوه حکمونه یو دار چې خپل اهل او عیال ته د مز حکم کول په وخت مزدل کې وته تنبیه ورکول چې مز وکړي او په خپل هم په مز کول باندې کلک پاتې کېدل چې مز په خپل باندې هم دې وکړي. کله چې انسان په شریعت باندې عمل وکړي او دغه فرایض چې کوم الله تعالی ورته هدایت ورکړي دي په دې باندې عمل شروع کړي، نو د رزق لارې په خپل کولاو شي. الله تعالی ویل نسألک رزقا، موږ بیا نه غواړو تاسو د رزق چې ته رزق را پیدا کړو دغه لپاره تعلیم وکړو دغه لپاره مهارتونه حاصل کا. نحن نرزقک، موږ تاسو د رزق درکو. والعاقبۃ للتقوا او اخرنه انجام د پرهیزګارانو دی. نو باندې اعمالو کې بدوسه دونه شي، یو د رزق پر اخر شي، یو به اخرنه انجام بهتروانه شي، جهنم نه به شي، جنت ته داخل شي. وقالوا او دی بوی لولا یاتینا ولد راز مونږ بی آیات من ربه، یو نه درم خپلنا. دا د کافرانو هغه اعتراضات چې دوی به ویل چې موږ ته فرمایشي معجزې چې کوم غوښتلې وي هغه کې یو حمرانله او په خپل ځد باندې بټي ګوغه. اگر چې نبی عليه السلام دوی د پاره ډېرې معجزې وښودلې، قرآن په خپل باندې یو لویه معجزه د قیامت پورې، لیکن هغه نه به مخ اړو او ضد به یې کاو چې بس موږ کومې معجزې غواړو هغه پیش نشوي. نو داسې به یې ویل چې لولا یاتینا ولد راځي موږ ته بی آیتن یو نه خنقینه مراد معجزه ده او کومه معجزه فرمایشي چې کوم زمنګ زلی غواړي، ځکه معجزې خو ډېرې راغلي وي. بی ربی طرف درف خپلنا اولم تأتیهم بینة ما فی الصحف الاولى، آیا ندر راغلي دي ته هغه دلایل هغه چې په صحیفو اولنو کې ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله، او کوم هلاک کړي وي د موجوده کافرانو لپاره په عذاب سره من قبلهم مخکې راتلو د قرآن نه راغلی ایست بیا عذاب راغلی وجلی وي. لقالو دی بیا ویلې ربنا ای رب زمونږ لولا ارسلت الینا رسولا، ولې راونه لېږه موږ ته پیغمبر فنتبع آیاتک چې موږ سره آیاتونو تابعداري کړې وي من قبل ان نذل ونخزى، مخکې زمونږ د ذلیله کېدلو او د شرمېدلو نه په دومره عذاب باندې چې هلاک شو وشرمېدل ذلیله شو دې نه مخکې چې پیغمبر را لېږلی بې خبره اورېدلې وي. نو په دې ذکر کې د پیغمبران در لېږلو یو حکمت ذکر کېږي چې پیغمبران دنیا ته ودرېدل.
بیا د قیامت پورې چې کوم د پیغمبر سره چې کله بند شي او بیا به الله تعالی د پیغمبر وارثان علاقو ته لیږي او دغه سج د پیغمبر تعلیمات خلکو ته پوره رسي. دا الله تعالی نظام دی. الله تعالی ول اسباب وسایل برابرې د خلک بزي او د هر چا دروازه به ټکوي او هر چا ته د اسلام او د شریعت دعوت پوره ورکوي. او دا الله تعالی دې لپاره کوي چې دوی هغه اوس دربانه قیامت پر ورځ پاتې نشي چې که څوک بیا موږ د سملار خودلی ور بیا موږ خلک جوړ شوي وي خو څوک نه و چې موږ داسې په ناپوهي کې پاتې شو. نو دې ځای کې د رسولانو د استازو د رالیږلو حکمت شو چې که موږ د دې په عذاب سره مخکې نه هلاک کړي وي د قرآن د راتللو نه مخکې د رسول د راتللو نه مخکې د هدایت او د واعظ نصیحت د ورسېدو نه مخکې هلاک کړي وي لکه څنګه چې دوی د دې مستحق دي ځکه چې کافران دي نو بیا به دا اعتراض کولی چې که تا موږ ته رسول استازی رالیږلی وي موږ ته ستا آیتونه اورولي وي نو موږ به هغې باندې عمل کړی وي او بیا موږ نه ذلیله کېدی نه به شرمېدلی نو دغه سوال به دوی ختم شي. قول ورته ووایه کل متربص ټول انتظار کوئ ټول کل متربص ټول انتظار کوونکي دي فتربصوا تاسې انتظار کوئ پس تعلمون زرد چې خبر بشي من اصحاب الصراط السوي چې څوک خاوندان د سمې لارې دي ومن اهتدى او څوک سمه لار موندونکي دي. دې کې دا بل مضمون ذکر کیږي چې څومره باطل خلک په دنیا کې اوسېږي نو ټول د خپل باطل واري دپاره پوره دلایل وي او پوره پې کلک دي. که څومره په ناجایز باندې دي خو دلایل چې کله را برسېره کي نو ډېر زیات دلایل ورسره شته تر دې حده پورې چې هندوان د غوا عبادت کوي او ځینې پکې سپي هم پکې خدای وایي دومره ذلیله خلک پکې شته دي لیکن هغوی هم دلایل په باره کې لوی کتابونه لري یونیورسټیانې لري او دې باندې دلایل وایي ناجایز پالتو دلایل. نو په دنیا کې چې څومره باطل خلک دي د ټولو سره دلایل شته. کم بدبختان چې دهریان دي د الله تعالی د وجود نه منکر دي هغه هم څه کتابونه او رسالې لري ناجایزې لري. دغه شان که د پیغمبر دشمنان دي هغه هم کتابونه لري که د ټولو دینونو نه باغیان دي هغه هم کتابونه لري ټول چې کوم دی نو دلایل لري. بیا به دغه دلایلو کې چې کوم دی دوی چې کوم حق پرست خلک دي هغه تحقیقات کوي چې کوم حق پرست خلک نه او هغه ضدي خلک په خپله فرقه باندې ځان کړی او په باطلو فرقو باندې روان دي هغه خلکو ته نبي علیه السلام تعلیم دی چې خبر ورته ورکړه چې کل متربص د ټول انتظار کوونکي دي هرې فرقې والا انتظار به کوي قیامت تر انتظار کوي په تربص بس تاسې انتظار کوي پس تعلمون نو زرد چې خبر بشي من اصحاب الصراط السوي څوک خاوندان د سمې لارې دي. هلته به تاسو عملي وینئ چې سمې لارې والا خلک څوک دي نو دغه واضح خبره ده چې کوم کسان قرآن منونکي خلک دي نو هغه سمې لارې والي دي باقي څومره فرقې دي دا ګمراهان دي باطل خلک دي. دغه مضمون چې دا فیصله به څنګه فیصله دا عملي فیصله اصل کې فیصله په قرآن کې موجود ده چې د مسلمانانو نو د قرآني فیصلو نه علاوه تمام عقیدې او تمام ګروپونه باطل دي ناجایز دي نو دلته کې قولي فیصله شوې ده دلته کې به عملي فیصله وشي چې کله تاسو عملي فیصله قولي فیصله خو تاسو نه منئ چې کله عملي فیصله وایي داخله په جهنم کې تاسو په خپلو سترګو باندې وینئ نو بس بیا به تاسو به پوه شئ پس تعلمو نظر د بیا به پوه شئ په هغه ټایم کې. دا مضمون بل ځای کې ذکر شوی دی کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله په هغه څه باندې خوشحاله ده چې کوم څه ورسره دي لکه بیا هر څه چې که چا سره د بتپرستۍ دلایل دي او چا سره د حریت دلایل دي چا سره نور د دین نه د بغاوتونو دلایل دي او دغه شان سوشلیزم کمونیزم لیبرالیزم مختلفې زمونه په دنیا کې روان دي نېشنلیزم او خلک په خوشاله دي د هغې لپاره لوی لوی ګروپونه شته په ټوله دنیا کې چې کوم دي دا خلک رایج دي شته دي او ځان له دلایل وایي او مذهب په اسلام باندې ترازونه کوي او دا پکې لا تیارې وایي چې زما اصلي مذهب چې دی نو انسانیت دی باقي خبرې وروسته دي حالانکه انسانیت هغه انسانیت ته چې کوم قرآن وضاحت کړی دی هغه بس انسانیت چې ستا په ذهن کې دی او خپل د بل اس او د خپل خر سمې او ته وایي چې ما کې انسانیت دی نو دا خو انسانیت دی نه سړي به نو تاسو بازار د تاسو به خبر شې چې من اصحاب الصراط السوي څوک خاوندان د سمې لارې دي او من اهتدى څوک سمه لار موندونکي دي.